وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وفي مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مقام آخر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق محبت صلاة درود شريف الله وصلي على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعين مسلمانان ورونو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. معززو د رب لا یزال ډېر لوی عظیم او فضل دی چې یو ځل بیا د جمعې مبارکه ورځ چې دی هغه موږ ته نصیب کړه. معززو ما ستاسو د وړاندې د قرآن کریم صحیح چې دی هغه تلاوت کړئ. قرآن کې الله فرمایي: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. فرمایي کله چې تاسو خپل منځونه چې دی هغه پوره کړئ نو بیا د الله پاک ذکر چې دی هغه په ناسته او په ولاړه چې دی دا کوئ. نو معززو د ذکر الله چې دی بېشماره فضایل او برکات دي. مفسرین کرام فرمایي و انسان له پکار ده چې دی په هر حال کې د الله پاک ذکر چې دی دا کوي. کدی ناسي ولاړي، کدی په سفري، کدی په حاضري، په هر حال کې دی د الله پاک ذکر چې دی دا کوي او د الله د ذکر نه چې دی ځان دی نه غافل. او دغه رنګې بل آیت کریمه کې الله فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار بېشکه د الله پاک په ذکر سره زړونو ته چې دی هغه اطمینان او سکون چې دی هغه میلاویږي. او بل آیت کې فرمایي: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله فرمایي وای ما چې څومره هم کائنات چې دی دا پیدا کړي دي دا کائنات کې هر څیز چې دی د الله پاک ذکر کوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خو الله فرمایي وای تاسو د دوی تسبیح د دوی حمد چې دی هغه نه پېژنئ. معززو زمونږ نن د بیان موضوع چې دی هغه د ذکر الله متعلق ده، د الله پاک د ذکر متعلق. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک فرمایي وای څوک چې د ورځې ابتدا یعنی شروعات چې دی هغه د الله پاک په ذکر سره وکړي او بیا فرمایي وای بیا د دغه ورځې اختتام انتها چې دی هغه د الله په ذکر سره وکړي. یعنی د سحر راپاڅېدو نو په دې حالت کې راپاڅېدو چې دی د الله پاک ذکر کوي او بیا چې دی د شپې اوده کېږي نو په دې حالت کې دی اوده کېږي چې دی د الله ذکر کوي. نو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای الله پاک فرشتو ته وفرمایي چې ای زما فرشتو زما دې بنده چې په دې ورځ او شپه کې څومره ګناهونه چې دی دا کړي دي دغه ګناهونه د ده په عملنامه کې چې دی هغه ولیکي. نو څومره ښکلې خبره رسول علیه الصلاة والسلام وکړه. موږ له پکار ده او ځان چې دی موږ غور او سوچ کړو چې یاره موږ د ورځې شروعات او اختتام چې دی هغه د الله په ذکر سره کوو که نه په غفلت سره. او دغه رنګې ابو منذر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، دله یو حدیث چې دی هغه مروي دی. فرمایي وای نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک چې دی هغه وفرمایل وای څوک چې د سحر په وخت باندې دا کلمات ووایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم نبی. یعنی زه د الله پاک په رب کېدلو باندې راضي یم، د اسلام په دین کېدلو باندې راضي یم، او د محمد مصطفی علیه السلام په نبی کېدلو باندې راضي یم. نو حضور علیه السلام فرمایي وایي سحر چې څوک دا کلمات وایي نو حضور مبارک مې فرمایي وایي زه ضمانت اخلم چې دا کس به زه په خپل لاس سره جنت ته چې دی هغه داخلوم. څومره آسان کلمات دي که چا په عربۍ کې نه ورځي، په پښتو کې دې وایي چې زه د الله پاک په رب کېدلو باندې راضي یم، د اسلام په دین کېدلو باندې راضي یم، او د محمد مصطفی علیه السلام په نبي کېدلو باندې چې دی هغه راضي یم. او بیا چې ضمانت چې دی هغه دنیاوي ضمانت نه وي، بلکې ضمانت چې دی هغه د جنت وي، او د هغې ضامن چې دی هغه خپله محمد مصطفی علیه السلام وي. نو تاسو په ایمان ووایئ چې الله پاک خپل د محبوب علیه السلام دا ضمانت چې دی دا څنګه نه قبلوي. نو معززو سحر په وخت کې دا کلمات چې دی دا څه وخت آسان کلمات دي، 3 کلمې دي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. او دغه رنګې چونکې بیان چې دی هغه د الله تعالی د ذکر د فضیلت متعلق دی. نو حضور علیه السلام مبارک فرمایي وایي کوم خلک چې د الله پاک د ذکر دپاره چې دی هغه راغونډ شي او یو مجلس چې دی د ذکر جوړ کړي، نو په دغه خلکو باندې د الله د طرف نه د رحمتونو نزول چې دی دا کېږي. او حضور علیه السلام فرمایي وایي الله پاک ته چې کومې مقربې نږدې فرشتې دي، جبرائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، اسرائیل علیه السلام، او دغه رنګې میکائیل علیه السلام، نو الله پاک د دغه فرشتو مخې ته د هغه کسانو ذکر کوي کوم کسان چې د الله پاک د ذکر دپاره چې دی هغه راغونډېږي. سبحان الله، څومره خوش قسمته دي هغه خلک چې هغه خپل کارونه معاملات چې دی مشغولات چې دی هغه پرېږدي او د الله پاک کور ته چې دی هغه راشي او د الله پاک ذکر شروع کړي. نو بیا الله پاک هم په دې باندې غټ انعام دی. هغه انعام دا دی چې الله پاک د خپلو مقربو فرشتو مخې ته د دغه ذکر کوونکو نومونه چې دی هغه اخلي او د هغوی ذکر. الحمدلله زمونږ هرې جمعې په شپه باندې د فیضان مدینه کې د ماښام لمانځه نه وروسته چې دی هفتهوار اجتماع کېږي، په هغې کې هم الحمدلله تلاوت، نعتخواني، مختلف درودونه او هغې سره سره ذکر الله د الله پاک ذکر چې دی هغه الحمدلله د ادب په دایرې کې چې دی هغه کېږي. نو کوشش کوئ چې دغه د ذکر فضیلت چې دی دا موږ ټولو ته حاصل شي او موږ د اجتماع کې چې دی هغه شرکت کوو. دغه رنګې یو صحابي د حضور علیه السلام په بارګاه کې عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ باندې به الله پاک د ټولو نه لویه مرتبه چې دی هغه به چا له ورکوي. نو حضور علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې ای زما صحابي د قیامت په ورځ باندې به الله پاک د ټولو نه لویه مرتبه چې دی هغه ذکر کوونکو ته چې دی هغه ورکوي. سبحان الله. نو یو صحابي رضی الله تعالی عنه چې دی هغه عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خو مجاهد چې دی هغه د الله په لار کې شپه او ورځ چې دی هغه جهاد کوي، د دین اسلام د سربلندۍ لپاره چې دی هغه جنګ کوي، نو د هغه د مرتبې نه به یې څه وایي؟ نو دې حدیث کې غور وکړئ. حضور علیه السلام مبارک ورته فرمایي وایي ای زما صحابي که چېرته یو مجاهد چې دی خپل په توره سره دومره جهاد وکړي چې د ده توره چې دی هغه ماته شي او دا مجاهد په وینو کې لږ پټ شي، نو حضور علیه السلام مبارک مې فرمایي وایي بیا به هم د دې مجاهد نه د هغه ذکر کوونکي درجه چې دی هغه چوتوي. د ذکر کوونکي په احادیثو کې چې دی دومره لوی مقام چې دی هغه راغلی دی. موږ هم پکار ده یاره موږ سره فارغه وخت او شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه دومره د کمال خبره یې کړله. هغه فرمایي وایي څنګه چې انسان د خپل خوراک او څښاک دپاره وخت چې دی هغه مقرر کړی دی. مثال په طور سهار چې دی مونږ راپاڅو، چای څښو، بیا دغه رنګې ماسپښین روټۍ خورو، بیا ماسپښین چې دی بیا روټۍ خورو، نو دا مونږ یو وخت چې دی دې لپاره مقرر کړی دی. او
شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي وایي انسان چې څنګه ځان ته د خوراک او څښاک دپاره ټیم چې دی هغه مقرر کړی دی نو وایي دغه رنګې د دې ځان دپاره یو وخت چې دی هغه دې مقرر کړي په دې کې د دې د الله پاک ذکر کوي اوراد او وظایف او درود شریف دی دا دی وایي نو انشاءالله دی به د دغې برکات چې دی هغه په دې دنیا کې وویني او په آخرت کې به چې دی دا وویني نو موږ هم پکار ده